السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو پیر بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. دا وخت د سوات تحصیل کابل علاقه ملوچ کې موجود یم او زما سره په خوا کې تاسو وینئ دا اوکاشا فرمان کم چې په تایلند کې په تایکوانډو مقابلو کې انډیا له او داسې فلپاین کم کلاډیان دی هغو له شکست ورکړی. نو د سره به خبرې اترې کوو، د تاثرات به اورو چې دی څه جذبه لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکاشا څنګه یې؟ ښه یم الحمدلله. ګډ. ها ته راته ووایه تایلند ته لاړې، مقابلې دې وکړې، چا سره دې مقابله وکړې؟ انډیا فلپاین. ها نو تاسو د انډیا سره مقابله کوله، نو هغه څه تاسو په هغه ټایم څه محسوس کول؟ ما داسې په ایمټ کې چلېدم، ما یو 9 پېرې یاسین ووې او ما یې د دشمن بل دی ما یې جوادي ګټم. جوادي ګټم. ها چې ودې ګټله نو بیا څه تاثرات تا څه کول په هغه ټایم؟ مې سجده وکړه او ډایرکټ میډ له لاړو. ها صحیح. نو نورو خپل مرګو ته به څه پیغام ورکوې چې دا تایکوانډو نه مقابلې وکړي ونه کړي، ښې دي څه ورته وایې؟ ښه دي. جی. ها نو دا راته ووایه مخې ته تلو اراده شتي تللی شي مخې ته که نه؟ جی تللی شم. ها د پاکستان نوم به روښانه کوې؟ جی روښانه کوم به یې. ها زبردست. ګران کتونکو، تاسو د اوکاشا وړې خبرې واورئ. دلته تاسو زما چپ چاپېره وګورئ، دا ماشومان ولاړ دي. د اوکاشا په شان د دوی هم راپاسي او د خپل ملک نوم روښانه کړي. خو دا به هلو کېږي چې د حکومتي سرپرستي په دې کې شامله وي. نو زه به د حکومت نه دغه غوښتنه وکړم چې دغه هنتې کم سپورټس کې چې کم ماشومان دي هغو دغه مقابلې کې حصه اخلي او هغه د ملک نوم روښانه کوي، نو د حکومت سپورټ هغو سره لازمي دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم فرمان دی او موږ خو جي د ملوچ اوسېدونکي کابل تحصیل دی او په دې وران ویجاړ کلي کې اوسېږو. تاسو شاید ولیدو هم او خوشحالي خو دومره ده چې د دې خو صحت نشته، ولې چې په موږ پورې اختر دلته کې ډېر د اوکاشا په مور او په موږ په ترونو په روریانو خویندو ډېر په تکلیف وتېری، خلکو قربانیانې وکړې، خوشحالیانې وکړې، نوې جامې واغوستې، زمونږ بچی بهر و نو موږ هغه خوشحالیانې نه وي، خو الله پاک موږ له د هغې یوې خوشحالۍ په ځای په سوونو خوشحالۍ راکړې او ډېر الله لاک شکر دی. موږ ډېر خوشحاله یو چې د دې خوشحالۍ موږ صحت نشو بیانولی. دې کمې مقابلې وکړه او کم دغې وګټل؟ جی دی خو اول فایټ وکړو فلپاین انډیا سره، هغې کې ګولډ میډل واخیستو، بیا دویم کیټګرۍ کې په امسه وکړه، هغې کې خو بیا مختلف ملکونه یې که نه هغې خو اوس موږ ته پته نه لګي نومونه څومره نه شو اخیستی، بیا په هغې کې براون میډل واخیستو او بیا د خوشحالۍ خبر دا ده چې د بیسټ فایټر ایوارډ یې هم اخیستی دی. نو د ټولو نه زیاته خوشحالي دغه ده چې په ټول دغه کې زموږ په پاکستان کې یو د پنجاب کس بیسټ فایټر ایوارډ اخیستی دی او یو د اوکاشا خان اخیستی دی. جی دا راته ووایه جي چې مستقبل له څه ګڼئ دی به نور مخې ته لیږئ نه تاسو د حکومت نه څه مطالبه لرئ؟ انشاءالله دا خو زموږ چې څومره زموږ نه کېږي زه به خپل ځان هم خرڅوم، ځان به هم ګاڼه کوم، د ده دپاره به زه دا کوشش کوم چې دی زه اول په خپله خرچه چې څومره کېده او کوم به ولې چې حکومت نه به موږ څه غوښتنه وکړو. زموږ خو هر سړی هر ټول سپورټس یې مینې، حکومت هم مینې که نه، او زمونږ تاسو هم ولیدو زمونږ خو دا عاجزي دی دغه دی، خو د الله لاک شکر دی. موږ به کوشش کوو زیاتر چې په خپله خرچه ځي، نو په دې به زه ډېر خوشحالېږم او حکومت خو هر څه په خپله یې نیجي نو.